انی ارا فیک یقظه و حرکتا وی دې ته توجه زکه ورکړه چې ته ډېر قابل یې. امام صاحب ته څه امام شافعي صاحب چې ته قابل یې تاکې زه قابلیت یې نو فوقع فی قلبی من قوله لہذا د امام شافعي صاحب دغه خبره وي زما په زړه کې ځای وکړو او د هغې نه بعد چې دی فترکت الاختلاف الی السوق د بازار ته چې دی د تجارت دپاره هغه تګ راتګ ما پرېښودو واخذت فی العلم او علم کې لګیا شو فنفعني الله بقولی الله پاک ماته د امام شافعي رحمت الله علیه په ذریعې سره هغه په دې خبره ډېره فایده راکړله. د مشرانو نصیحت منل هغې ډېر خیر دی. نو اول خو شروع کې امام صاحب چې کوم علم حاصل کړ د مناظرې علم کوم علم علم الجدل علم الکلام دا یې حاصل کړ او په دې کې ډېر زیات جوور لاړ او ډېر جوور علم یې حاصل او د دې په وجه باندې د باطلو فرقو د باطلو خلکو سره د امام صاحب مناظرې شوي دي مباحثې شوي دي. مناقب الامام الاعظم په هغې کې لیکي چې زما څه وخته پورې زه لګیا وم او علم الکلام کې مصروف وم او بیا چې دی یو وخته پورې داسې قسمه خلکو سره زما مناظرې رالي تر دې چې هغه د 100 نه زیات ځله چې زه بصرې ته د تلو اتفاق راغی د مناظرې دپاره. هغه وخت چې هغه مرکز د علم بصره هغې ته زه تللی یم د مناظرې دپاره د خلکو سره باطلو سره ما مناظرې کړي دي. بارکیف نو امام صاحب باره کې امام بغدادي رحمت الله علیه کتاب اصول الدین کې فرمایي و اول متکلمیهم من الفقهاء و ارباب المذاهب په فقهاو کې او په امامانو کې د مذهب خاوندانو کې ټول نړومبي څوک دی ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والشافعي او بیا امام شافعي صاحب دی. فإن ابا حنیفه له کتاب فی الرد علی القدریه ځکه چې د امام صاحب یو کتاب دی د قدریو په رد کې لیکلی دی د هغې څه نوم دی سماه کتاب الفقه الاکبر د هغه نوم دی الفقه الاکبر. فقه طرف ته توجه د امام صاحب څنګه راغله د علم چې کله امام صاحب حاصلو نو هغه خو زیات تر توجه څه طرف ته وه علم الکلام ته وه. بیا وروسته علم الکلام هغه پرېښود او امام حماد ابن ابي سلیمان د هغه شاګردي اختیار کړه هغه له لاړو هغه سره شاګرد شو او د هغه په درس کې شریک شو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سب خپله فرمایي چې شروع کې زما توجه علم الکلام طرف ته ډېره وه او په دې میدان کې زه دې درجې ته ورسېدم چې خلکو به چې ګوته نیولې نو ماته به یې نیولې د علم باره کې. نو مونږ خلک د امام حماد ابن ابي سلیمان د هغه درس کې مونږ ناستو یو ورځ یو زنانه راغله یو مسلې تپوس یې کوو چې یو کس په نکاح کې یو زنانه ده او هغه وینځه ده یو کس په نکاح کې زنانه ده هغه وینځه ده اوس هغه ورته طلاق سنت ورکول غواړي ځکه طلاق یو سنت دی یو طلاق احسن دی یو طلاق بدعت دی. نو طلاق سنت ولا هغه ورکول غواړي نو د هغې څنګه ورکړي ورله. نو ما هغه ته ویل چې د امام حماد له ورشه او د هغه نه تپوس وکړه هغه چې د کوم جواب درکړي نو بیا ما ته هم وایه. لاړله تپوس یې وکړي امام حماد هغه زنانه ته ویلې چې یاره کله دا بیمارۍ نه پاکه شي نو په داسې حالت کې ورته دې صحبت ونه کړي او په هغې کې ورله څه وکړي طلاق ورکړي دې ته ویل کېږي طلاق سنت. نو که بیا د دې عدت پوره شو او عدت پوره کېدو نه بعد دا بیا بل خاوند له تله نو بل خاوند سره نکاح کولی شي. هغه زنانه راله او ما ته دا مسله وویله نو ما وویلې چې بس اوس ما ته د علم الکلام ضرورت نشته. نو دی ویلې او خپل بیزار راواغه شو امام حماد لا راغی چاله راغی امام حماد صاحب له راغی امام حماد ابن ابي سلیمان رحمت الله علیه د هغه په درس کې شریک شو. مسائل به اورېدل بیا به یادول مسالې به اورېدلې بیا به یادولې او بیا به په دوی مورز هغه ځان سره مسالې به اړولې لکه تکرار چې زموږ طلبا علما کوي نو تکرار به کو چې کله به امام حماد هغه مسائل اورېدل نو ما ته به یادو نور مرګورو ته به یاد نو امام حماد چې زه ځان ته مخامخ کېنول مخامخ کېناستو اجازه ته ما ته راکړه